که یو سړی دا وایي چې زموږ جنازه دې هم داسې درنه شي که نه نو د هغې دپاره درته وظیفه ښیم ښه صحیح شوه او داسې ستاسو خلق غواړي چې زما په جنازه کې خلق ډېر وي خو زه درته داسې وظیفه ښیمه که نه چې په هغې کې به ستاسو په جنازه کې فرشتې به په ګڼ تعداد کې شرکت کوي ښه فرشتې به وي څوک دی علماء کرام لیکي د رسول الله مبارک صحابي دی حضرت معاویه ابن معاویه رضی الله عنه معاویه ابن معاویه چې کوم نه هغه دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي دی دی چې کله وفات شي که نه د دواړو جهانو مبارک سردار چې کله جنازې له دي نو د په دې پنجو باندې روان دی په دې پنجو باندې روان دی صحابه کرام ورته وایي د الله پیغمبره په دې پنجو ولې دی ستاسو په دې خپه کې څه تکلیف دی څه تکلیف محسوسوئ رسول الله مبارک ورته وایي نه تکلیف نه محسوسوم د آسمان نه مې دومره فرشتې راغلي دي چې په ځمکه باندې پوره خپه نشم کېښودی دومره په ګڼ شمار کې فرشتې راغلي دي دومره په ګڼ شمار کې فرشتې راغلي دي نو هغه صحابه کرام تپوس کوي د الله پیغمبره د معاویه ابن معاویه په دې جنازه کې دومره په دې ګڼ شمار کې دا فرشتې څنګه راغلي دي هغه رسول الله مبارک ورته وایي د معاویه ابن معاویه په دې جنازه کې چې دا فرشتې په ګڼ شمار کې راغلي دي د هغې دپاره یو وجه دا ده چې معاویه ابن معاویه به د صورت اخلاص ورد به ډېر زیات کړو د صورت اخلاص ورد به ډېر زیات کړو نو فرشتې ځکه وي په دومره ګڼ شمار کې راغلي دي نو څه چل کوئ سوره اخلاص چې کوم دنه هغه ډېر وایي نو فرشتې به مو په جنازه کې چې کوم دنه هغه شریکېږي ٹھیک شوه نو چې څلوېښت مؤمنان هغه چې کوم دنه هغه جنازه وکړي او الله تعالی مغفرت کوي نو چې په زرګونو فرشتې د یو انسان په جنازه کې شریکې شي فرشتې خو پاک مخلوق دی که نه فرشتې خو پاک مخلوق دی د ګناه نه پاک دي او چې هغه د یو انسان متعلق الله ته په جرګه او په شفارس کې ودرېږي چې الله زه په جرګه او په شفارس کې راغلم الله درته مغفرت وکړه الله ورته مغفرت کوي ښه نو صورت اخلاص له زور ورکوي ښه صورت اخلاص به واوښه